سلامونه ملته دغه پیغام پورا وګورئ او بیا یې مخې ته شیر کوي چې ټول ملت خبر شي. اوس مخکې سات مې د جمعیت علماء اسلام یو کانفرنس وکړه چې په هغې کې علماء کرامو دا ویلي چې موږ لا په 3 ورځو کې قاتل پکار دی او چې قاتل میلاو نشو بیا به موږ خپل لای عمل شروع کوو. زه د پښتون وطن هغه ځوانانو ته مخاطب یم څوک چې د قام او د اولس په ننګ باندې هر وخت کې ننګ کړی دی. نن بیا د ننګ وخت دی. مولانا ادریس صاحب چې د نامعلومو وسلوالو د وجې شهید کړی شوی دی، دغه نامعلوم مونږ تاسو ټول پیژنو، خو څوک یې نامه په جار باندې نشي اخیستی. د دغه خلاف چې علماء کرام راوځي چې څومره ځوانان دي که دا د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي، نو پکار دا چې په دې وخت کې راوځو او په دې وخت کې د دغه علماء کرامو سره سات ورکو، دغه سره ودرېږو چې مولانا شیخ ادریس صاحب زمونږه د پښتون وطن اخیرنی شهید شي. دلته بعضې خلک دا ټاپې هم لګوي چې د دې سیاسي اختلافاتو او دا د پی ټي ایم او د پی ټي آی د وجې د دغه لوی سانحې ښکار شو او ووجلی شو، خو دا اولنۍ مسله نه ده. مولانا خانزیب چا شهید که، مفتی منیر شاکر صاحب چا شهید که، مولانا سمیع الحق صاحب چا شهید که، دغه شانته کې د جمعیت علماء اسلام چې کومه سردار علي حقانی صاحب هغه چا شهید که. دغه شانته کې که تاسو وګورئ د پښتون وطن ډېر ځوانان دغه شان شهید کړل شوي دي، خو د هغې نه پس پښتانه 3 ورځې لکه د چرګانو بړنګېدلي دي او بیا یې قصه خاموشه کړې ده. اوس به د جمعیت علماء اسلام راوځي. زما د ټول پښتون ملت د طرفه اولنۍ دغه مطالبه ده چې یو دی د شیخ ادریس صاحب قاتل پیدا کړی شي، بیا د مفتی منیر شاکر صاحب، د مولانا خانزیب صاحب شاکر د دغو قاتلان پیدا کړی شي، او بل د پښتونخوا اختیارات دی د فوج د لاسو نه واغیستی شي او د پښتونخوا اختیارات دی پولیسو ته حواله کړی شي. دا زمونږ د خپل پښتون وطن ځوانان دي، دا د خپل وطن ساتنه کولی شي، خو دا ما تم پته ده او دا تا تم پته ده چې دغه بې اختیاره دي او بیا چې تاسو کله د خبرې وخت راشي نو بیا تاسو د فوجي نامه نشئ اخیستی او د ټولو نه مخکې اول زه او بیا تاسو په دقه پولیسو ته مونږ کنزلیم کوو، مونږ دغو ته رد بدې م وایو، مونږ دغو ته ستغې سپورې م وایو. الن کې دغه اجزانان په خپله محفوظ نه دي. دا څویم پولیس سټیشن شو، دا څویم پولیس لاین شو، دا څومره افسران اقبال ډي اس پي اقبال مومن ډي اس پي چې کوم هغه هم د دغه ادارو د وجې په حق وینا او په سچه وینا باندې شهید کړل شوی. ولې چې پښتنو طاهر داول د اسلام آباد نه اوچت شو په افغانستان کې 3-4 ورځې پس د هغه پته ولګېده. دا د پښتون وطن پښتونه که ملا شي که ډم شي که نایي شي او که هر څه شي که نه، پښتونه نو پرېږدي دي نه وجنې دي. که ته هر قسم کاروباري او هر قسمه په نیک او په لویه جامه کې خو پرېږدي دي نه. زمونږ دا مطالبه ده د خپلو علماء کرامو نه، تاسو زورور خلک یې، تاسو طاقتور خلک یې، تاسو سره دین او د اسلام جذبه ده، تاسو د علم نه خبر یې. الله تعالی په قرآن کې وایي چېرته چې ریاست بې اختیاره شي نو هلته به بیا د منبر نه د وطن د امن او د وطن د ازادۍ اعلانونه کېږي. نو انشاءالله موږ تاسو سره در سره یو. زه به حیثیت یو پښتون بچی په میډیا مې مخکې هم غږ پورته کړی دی، اوس هم غږ پورته کوم، خپل کوشش کوم. تاسو که راته په هر نظر باندې ګورئ هغه ستاسو خپل سوچ دی، خو لہذا اولنۍ مطالبه به دغه چې قاتل راکړه او بیا به دویمه دا مطالبه چې دلته به پښتونخوا کې دی د فوج نه اختیارات واخیستی شي او دلته د پولیس اختیاراتو ته پښتون پولیس دی ته د اختیارات حواله شي. بیا چې دغه پښتون بچي ته دغه پولیسو ته اختیارات حواله شو، تاسو د پښتون وطن امن وګورئ. پښتون وطن به نن یوي او سبا به بلي.